बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा समलगरो د स्वलात तस्बीह په باره کې تپوسونه کړي دي او د دې د مسایلو په باره کې نو موږ به انشاءالله نن د تسبیح د مانځه په باره کې د هغې طریقه او د هغې څه مسایل لا به ذکر کو. لاول خو د دې مونځ فضایل هم په احادیثو کې راغلي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر حضرت عباس رضی الله عنه او نو صحابه کرامو رضی الله عنهم ته ډېر په اهتمام سره دا د تسبیح د مونځ طریقه ښولې وه او فرمایلي ورته چې په دې مانځه سره واړه لوی په پویا او په ناپویا ښکارا او پټ ټول ګناهونه الله تعالی معاف کړي او الله تعالی مشکلات په دې مانځه سره دا حل کړي. د دې یې ډېر تاکید نبی علیه صلات وسلام فرمایلی و. څومره وي چې ستاسو نه ممکن ده نه هره ورځ دا مونځ وکئ، که هره ورځ یې نشئ کولی نو په هفته کې یو ورځ دا مونځ وکئ، هفته کې نشئ کولی په میاشت کې نشئ کولی په کال کې یو ځل، او که په کال کې نشئ کولی نو په ټول عمر کې یو پیری دا ضروري وکئ. نو د دې مونځ دغه فضایل په حدیثو کې راغلي دي. بیا د دې مونځ د ادا کولو دوه طریقې دي. دواړه دومره ګرانې نه دي. کله چې انسان په عمل کې راولي یو پیری دوه پیری دا مونځ وکړي نو بیا ورته اسان شي، ځکه د ده عملي پریکټس په دې سره وشي. نه اوله طریقه هغه دا ده چې د 4 رکعاتو نیت به دا وتړي، حسب معمول چې څنګه مونځي سبحانک اللهم بیا ورپسې الحمد و بیا ورپسې یو صورتي هغه دې ولولي. نو د هغې نه وروستو به دې بیا 15 پیری تسبیحات ووي. دا تسبیحات د دې مانځه دي، دا د دې خصوصیت دی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا د دې مونځ د تسبیحات دي، دا د دې خصوصیت دی. نو دا تسبیحات په 15 پیری ووي. دې نه وروستو بیا رکوع له لاړ شي. په رکوع کې چې د رکوع کم تسبیحات دي سبحان ربی العظیم 3 پیری د هغې د ویلو نه وروستو به دغه د مانځه تسبیحات سبحان الله والحمد لله دا ووي 10 پیری. بیا چې کله د رکوع نه سر روچت کی او ودرېږي دې ته قومه ویلی شي. په دې قومه کې به 10 پیری تسبیحات بیا ووي. بیا به سجدې له لاړ شي. سجده کې به د سجدې چې کم تسبیحات دي سبحان ربی العظیم دا به 3 پیری ووي او د هغې نه وروستو به دا تسبیحات سبحان الله والحمد لله دا 10 پیری ووي. بیا چې د سجدې نه سر روچت کی نو د 2 سجدو په منځ کې چې کومه ناسته ده دې ته دا جلسه ویلی شي. نو په دې جلسه کې به 10 پیری دا تسبیحات ووي. بیا به 2مې سجدې له لاړ شي. د اولې سجدې مطابق د تسبیحاتو نه وروستو د سجدې بیا دا سبحان الله والحمد لله 10 پیری تسبیحات په ووي. 10 پیری دا په هر رکن کې دي. صرف د اول کې 15 پیری دي نو 10 پیری دي. او بیا چې کله د 2مې سجدې نه سر روچت کی نه لږ غونته به کیني او هغې کې به 10 پیری تسبیحات ووي. دغې ناستې ته ویلی شي جلسه استراحت ویلی شي، آرام او راحت اغستو ته. نو لږ غونته به آرام وکړي یعنې کیبني او 10 پیری تسبیحات په ووي. یو رکعت په دې چل باندې پوره کړي. تاسو بیا حساب وکړئ په دې یو رکعت کې دا 15 پیری تسبیحات شو. د اول ځل باندې په قیام کې د صورت او د سوره فاتحې نه وروستو 15 پیری دي او نور بیا 10 پیری دي. نو دا 15 پیری جوړ شول 75 پیری. او نو 2م رکعت بم په دې طریقو کې، 3م بم په دې طریقو کې، 4م بم په دې طریقو کې، بیا به سلام جر باسي. نو دا ټول تسبیحات په دې مانځه کې 300 پیری شول. دا یو طریقه ده د مشهور روایاتو نه دا ثابت ده، دا معمول ده. 2مه طریقه د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه نه رانقل ده. هغه روایت کړی فرمایي هغه ترتیب دا دی چې په لومبي رکعت کې ثنا ووي نو بیا به 15 پیری دا تسبیحات ووي د سوره فاتحې د لوستلو نه مخکې د اعوذ بالله او د بسم الله نه مخکې
15 پیره به دا اووي. بیا چې کله د سوره فاتحه اووي او ورپسې یو صورت اووي نو 10 پیره به بیا دا تسبیحات اووي. نو په قیام کې دا تسبیحات 15 پیره رالو. په د اوله طریقه کې په قیام کې تسبیحات 15 پیره دي او د دویمه طریقه کې تسبیحات هغه 15 پیره دي. یو فرق په دې دواړو طریقو کې هغه دا دی. دویم فرق دا دی چې په اوله طریقه چې مونږ بیان کړه په هغې کې تسبیحات د سوره فاتحې نه مخکې نشته، هغه د صورت او د سوره فاتحې نه وروستو دي. او د دویمه طریقه کې 15 پیره د سوره فاتحې نه مخکې تسبیحات دي او بیا د صورت د لوستو نه وروستو 10 پیره تسبیحات دي. نو بیا به هغه زړه طریقه باندې 10 پیره په رکوع کې، 10 پیره په قومه کې، 10 پیره په سجده کې، 10 پیره بیا د 2 سجدو په منځ کې په جلسه کې او 10 پیره بیا په دویمه سجده کې تسبیحات په اووي. بیا 10 پیره دي. نو دا به په یو رکعت کې 15 او یا پیره پوره شي. دریم فرق د دې دویمه طریقې او د اولې طریقې هغه دا دی چې په اوله طریقه کې د اول رکعت نه یا دویم دریم څلورم نه پاسي انو په جلسه استراحت کې به 10 پیره تسبیحات وي او په دې دویمه طریقه کې جلسه استراحت نشته دی بلکې په اخیره دویمه سجدې سره چې 10 تسبیحات دي اووي نو 15 او یا پیره په یو رکعت کې پوره شول. لہذا په دویم رکعت کې بیا په دې طریقه، په دریم کې بیا په دې طریقه، په څلورم کې بیا په دې طریقه، نو دا به 300 پیره تسبیحات شي. نو دا دویمه طریقه دا اسانه ده د دې په نسبت چې په دې کې جلسه استراحت نشته دی. نو دا لکوټي اسانه ده او عام طور زمونږ خلق چې کومه طریقه باندې تسبیحات موز کین هغه په دې دویمه طریقه باندې کی. اوس د دې متعلق دا خو چل شو طریقه شوه چې ما تاسو ته بیان کړله. دواړه طریقې دي. د چاته چې کومه اسانه دواړه د حدیثو د سنتو نه ثابت ده، دواړه کې هر یو کولی شي. سجدانو ممانعت په یو کې هم نشته. اوس په بعض روایاتو کې دا راغلي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د دې سره سره ورسره لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا ملګري کې نو هم ډېره ښه ده. چا سره وخت حوصله برابر وه نه هغه د ورسره لا حول ولا قوة الا بالله د هر تسبیح سره وایي نو دا ډېره ښه ده. او که ورسره ونه وي نو صرف سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دام کافي کیږي. اوس کو دا د تسبیح مونږ څوک 2 رکعاته کي نو هم ټیک ته چې په 2 سلامو سره دا مونږ چې کوم طریقې بیان کړي دا 4 رکعاته او آخر کې یو سلام. په دویم رکعت په قاعده کې بیا به پاسي او که دا په 2 سلامو سره شي 2 رکعتو نیت وتړي تسبیحات پکې اووي نو دا به 115 او یا پیره تسبیحات شي. بیا به سلام جر باسي پابسي په دویمه 2 رکعتو کې به بیا چې دی نو دا 115 او یا پیره تسبیحات پوره کی. هم هغه طریقه ده، نور ناشنا طریقې نشته پکې، خو هم هغه طریقه ده خو صرف دوره به وشي چې په دې 2 رکعتو به سلام جر باسي. نو که په 2 رکعتو سره کینو هم ټیک ته، خو بهتره طریقه دا ده چې منځ کې سلام نشي جر باسلی، په یو سلام سره شي او 4 رکعت په یو سلام په یو نیت سره شي نو دا ډېره ښه طریقه ده. اوس د دې تسبیح مونځ دپاره وخت کم وخت دا پکار دی. هر هغه وخت چې په هغې کې نفل جایز دی مونځ پکې جایز دی، بس په هغې کې د تسبیح مونځ هم کولی شي. اوس د سار په مانځه پسې نفل مکروه دي نو دا د تسبیح مونځ هم مکروه وي. د انور د خطو په ټایم کې مونځ ناروا دی، ممنوع دی، نو دا د تسبیح مونځ به ممنوعي. کله چې د اسمان میل د انور رورسي نو دغه وخت کې مونځ کول جایز نه دي، نو دغه وخت کې به دا تسبیحات مونځ هم جایز نه وي. د مازدیګر په مانځه پسې نفل کول مکروه دي نو تسبیح مونځ کول به مکروه وي. د انور پریوتل چې د انور کله بالکل په پریوتو شي دغه وخت کې مونځ کول د دغه مازدیګر نه علاوه د نور وخت یا نفل کول دا جایز نه دي نو د تسبیح مونځ کول به هم دا جایز نه وي. نو دی بعضې اوقاتو کې یا مکروه دي یا ممنوع دي. دین علاوه چې کوم اوقات دي
نه په هغې کې دا د تسبیح مونځ جایز دی. چاته کم وخت فرصت میلاویږي نو کولی شي، خو البته د روایاتو بعضو نه معلومیږي چې بهتره طریقه هغه د زواله نه وروستو چې کله د انور د اسمان منځ له رورسي نو دغه وخت کې خو مونځ جایز نه دی، او کله هم چې د انور لږ غونته شش وخوري او مغرب طرف ته روان شي نو د ماسپښین وخت داخل شي. دغه 10 منټه 15 منټه د انور دغه وخت کې چې کله د اسمان په منځ نو مونځ جایز نه دی، خو چې کله لږ غونتم بیا مغرب طرف ته د انور میلان وکي نو دا د زوال وخت وشو، اوس د ماسپښین وخت داخل شو، نو دغه وخت د تسبیح مونځ کول دا ډیر بهتر دی. اوس کم صورتونه د تسبیح او د 4 رکعاتو په کې ویل دا پکار دي. انو چاته چې څنګه اسانه کو چاته صرف سوره احد یاد دی، قل هو الله احد، او بل صورت ورته نه دی یاد، بس دا دی اووي. چاته بل یو صورت یاد قرآن د یو صورت آیاتونه یاد دي نو بس بیا د هغه آیاتونه اووي. دا پابندي نشته چې خامخا د دې دپاره څه خاص جدا صورتونه دي، خو البته د بعض روایاتو نه معلومیږي چې بهتره دا ده چې په اول رکعت کې سوره حدید اووي، په دویم رکعت کې سوره حشر اووي، په دریم رکعت کې سوره صف اووي، او په بل رکعت کې سوره جمعه او سوره تغابن اووي. دا چې د چا سره وخت زیات وي ځکه دا صورتونه اوږده دي کم چې ما نومونه واغستل، او د چا حوصله برابري او درېدل ورته اسان وي او دسمات یې نه تنګي او ځوان دی او درېدل ورته دوره تکلیف نه ورکي نو بس هغه د دا صورتونه ورته یاد دي، حافظ دی د قرآن، او یا دا صورتونه ورته اسې یاد دي نو بیا ښه خبره ده چې د دې تلاوت یې پکې وشي. یا د عبدالله ابن عباس صاحب نه تپوس وشو چې دې کې کم صورتونه ویل پکار دي، نو هغه وفرمیل سوره تکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دا په اول رکعت کې، بیا ورپسې سوره عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، دا په دویم رکعت کې، بیا په دریم رکعت کې سوره الکافرون قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، او څلورم رکعت کې سوره اخلاص قل هو الله احد. دا صورتونه نو دا صورتونه لږ مختصر دي او تقریبا چې دا هر چاته یاد وي نو دا کو ویلی شي نو هم ډېره ښه ده. خو ما تاسو ته ووي کو پابندي نشته دې نه علاوه کو نور صورتونه د قرآن تلاوت څوک وکړي نو هم ټیک ده، خو دا زه خبره د هغې بهترۍ او د ښه والي کومه. اوس چونکې تسبیحات دا یا 10 پیرې دي په یو ځای یا 15 پیرې دي په یو ځای، نو په دې کې انسان په شمارلو کې غلطیږي چې په سوچ سره شمارل کی، نو یا به هغې شمارلو ته سوچ ځي او یا به تسبیحاتو مانځه ته توجه کی، انو په دې کې به غلطیږي. نو د هغې دپاره علماو دا طریقه ښولې ده چې په ګوتو دې داسې طریقه باندې دباوي دي دا ګوتې چې نه خو دا مکمل دا ګوتې داسې راماتې شي او دته صرف اندازه قدرې ولګي چې ما دوره پیرې تسبیحات پوره کړل دوره پاتې دي، لکه ما دا لاس په دې بل لاس یخی دی او زه د قیام په حالت کې لګیا یم او دا تسبیحات ویم، نو زه د خپلې ګوتې له لږه غونته داسې اشاره ورکم، دا بله ګوته لږه غونته داسې کم، بیا دا ګوته لږه داسې کم، دا بله ګوته لږه داسې کم، دې بلې ګوتې له لږ غونته زور دباو ورکم چې صرف ما ته هغه اندازه لګي چې ما دوره تسبیحات ووایي. نو په دې طریقه باندې د دا شمیرل کی نو د مانځه نه به توجه هم نه هټاویږي او دغه تسبیحات په ورته شمیرل هم دا اسان شي. کو دې د خپل ځان سره تسبیح راوالي او تسبیح باندې شمیرل کی 10 تسبیحات او یا 15 او په هغې شمیرل کی نو دا مکروه دي. نو کو دې په ګوتو باندې مکمل طور شمیرل کی، په ګوتو په راماتولو چې یا ګوته داسې کی بله ګوته داسې کی داسې او داسې شمیرل کی نو دا مکروه دي. او کو دې په ژبه باندې شمیرل شروع کی چې یو پیرې تسبیح ووي دی وي چې یو او په دویم ځل بیا تسبیح وي بیا وي چې 2، نو چونکې دا خبرې دي په دې سره بیا مونځ ماتیږي. اوس کو د یو سړي نه په یو رکن کې تسبیحات هیر شول، لکه قیام کې په اول کې 15 پیرې تسبیحات دي، د ده نه دا 15 واړه پیرې هیر شول، یا د ده نه 15 پیرې هیر شول 10 یې ووې، یا یې دا 15 پیرې ووې 10 تې پاتې شول، نو بیا را روان رکو کې د دغه تسبیحات پوره کی. په رکو کې چې خپل کم تسبیحات دي نو هغه به په خپل ځای باندې ووي 10،
او کم چې ته پاتې شوي دي هغه به ورسره نور ملګري کی. یا په رکوع کې پاتې شول نو په رکوع پسې بیا را روان قومه ده، په قومه کې به تسبیحات وي، نو د قومي خپل تسبیحات دې ووي او کم چې د رکوع ټول پاتې شوي دي یا بعضې هغه دې ورسره ملګري کی. دغسې کو د قومي تسبیحات پاتې شول نو هغه دې په سجده کې پوره کی په دې طریقه باندې. خو البته علماو دا ویلې ده چې دا تسبیحات پاتې شوي دا په رکوع کې دی یا پوره کی، یا دی په قیام کې پوره کی، دا دی یا په سجده کې پوره کی او یا دی په قیده کې پوره کی. په قومه کې او په جلسه استراحت کې دا تیر شول انو په هغې کې دا تسبیحات دا نه وي. قومه او جلسه د رکوع نه وروستو ولاړه دې ته قومه وي، او د دوو سجدو په منځ کې ناسته دې ته سجده وي، او د اولې طریقې مطابق د رکعت نه روچتیږي او لږ غونته کیني او لس پیرې تسبیحات وي نه دغې ته جلسې د استراحت وي. خو په دې کې چې دی نو دا کم پاتې شوي تسبیحات دي هغه د په دې دریو حالتو کې دا نه پوره کی، یا د په قیام کې پوره کی، یا د په رکوع کې پوره کی، یا د په سجده کې پوره کی، یا د په قیده کې پوره کی. دا طریقه شوله. اوس کو یو سړی د صلات تسبیح د تسبیح په مانځه کې دی غلط شو او په د سجده سهو واجبه شوله، ان اوس دغه تسبیحات خو پوره شوي دي، بس نورو مزید د تسبیحات ویلو ته دا ضرورت نشته ځکه چې کم 300 عدد هغه پوره شوی دی. البته کو چرې د ده نه تسبیحات پاتې شي نه هغه پکې دا پوره کولی شي، په دغه قاعده کې هغه کمی برابرولی شي، خو نور بیا په سجده سهوه کې تسبیحات نه وی ویل دا چې دی نو نشته دی. نو دا د تسبیح د مانځه طریقه شوله او د هغې په باره کې غټ غټ یو څو مسایل شو. انشاءالله چې تاسو به تر ډېر تر حده پورې دا پوه شوي یې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.